او اوریدونکو عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور اوسنو پښتونخوا د سټوډیو نه. او نن را سره دوه مېلمانه چې دي ډېر معتبر مېلمانه را سره په سټوډیو کې ناست دي. دواړه مېلمانه راغلي خو ما ویل چې زموږ نه داسې په مفته کې کاوه څکل یا چای څکل چې دي داسې اسان کار نه دی. یو لیډینګ جرنالست چې دی عمران بخاري صاحب هغه په کال باندې الو. او بنیادي خبره دا ده چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو، کله مونږ د پښتو خبره کوو، کله مونږ د پښتنو خبره کوو، پېښور سره زمونږ یو عجیبه اټیچمنټ دی، یو اسوسییشن دی. او فراز صاحب چې دی نو هغه دې ته شهر استقلال ګل صاحب ویلو. هغه وی چې دا بل ښار وی او دومره دماکې، دومره حملې، دومره بېچیني په بل ښار راغله نو هغه بالکل کولیپس شوی و، مات شوی و، غورځېدلی و. خو پېښور ته خدای دا همت ورکړی دی چې نن هم تاسو ټولو ته پته ده چې په اف سی چې کوم هډ کوارټر دی په پېښور کې په هغې باندې خودکش حمله شوې ده. 4 زموږ ځوانان چې دي هغه شهیدان شوي دي. د 1 درجن نه زیات خلک چې دي هغه زخمیان دي. کوم چې خوارجو دهشتګردو هغې وژلي دي. او دې ټیم کې هم چې کله تاسو دا پروګرام اورئ نو سیف سټي په حواله باندې د آی جي په سربراهۍ کې یو وفد یو میټینګ چې دی هغې کې ناست دی او هغه ته بریفینګ ورکړی کېږي چې د پېښور د سکیورټي دپاره څه اقدامات چې دي هغه وکړی شي. سټوډیو کې را سره زموږ ډېره ښه مېلمانه چې تاسو اکثره هغه په تصویر په شکل کې د کال په ذریعه باندې اورئ فهمیده یوسفي چې هغه ډېره ښه تجزیهکاره ده، ډېره ښه جرنالسټه ده، کراچۍ بیسټ ده. په خپل څه کار راغلی و زموږ دفتر ته راغلی. ډېر زیاته مننه، شکریہ فهمیده آپ تشریف لائیے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، نعمان صاحب کو اور آپ کو جانتے ہیں. اور کراچی میں جب آپ لوگ ہماری صوبے کی وکالت کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ سے ہم بہت محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی بہت عزت بھی کرتے ہیں. را سره خوا کې د هغه سره چې دی ناست دی هدایت الله ګل صاحب، خوږ ژبی شاعر دی، ډېر ښکلی سړی دی او زه یې تنګو مو اکثر ډېر زیاته. او تاسو زموږ په استادانو کې دی په ریډیو کې موږ ګل صاحب، شازما یا باسین صاحب، دا موږ په هغه وخت کې اورېدله چې هغه دغه خبره چې موږ ماشومان وو، د دوی ډېر غټ کنټریبیوشن دی. او تاسو به بیا حیران یې چې په سنو پښتونخوا کې ما دی ولې کېنولی دې اوس تاسو ته پته دی. نمبر به در کوم ځکه چې تېر چې کوم ډایلاګ 2 پروګرامونه په هغې کې کالرز چې کوم دي په پښتو کې به چې خبرې کولې نو هغوی چې موږ سره خبرې کول غواړو نو وروسته به چې دی د 8 بجو نه بعد به ستاسو کال زه اخلمه. او دا چې ولې خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا د سوال ته هم پرېږدمه د مسلسل دهشتګردۍ په بدامنۍ په ولقه کې ده. په دې به راته تاسو خپل دغه چې دي کامنټس به راته وایي به راته. ګل صاحبه جناب یو ځل بیا اف سی دغه اف سی هډ کوارټر چې هغه زمونږ صرف یو دفاعي اداره نه ده، تاسو د هغې د تاریخ نه خبرې ده، د انګریزانو وخت کې جوړه شوې وه په شب قدر کې چې د دې کومه ټریننګ سینټر ده کتو ده بہترین سے है ना। वो जो शब कदर में इनके ट्रेनिंग सेंटर है वो देखने के काबिल है. नेक्स्ट टाइम जब आप आएगी तो मैं आपको विजिट करा दूंगा. और उसमें ओलफ कैरो साहब ने भी क़याम किया है, उसका एक एक कमरा जो है ना वो देखने के काबिल है. तो ये एक हमारे जमूंगा यो सकाफती विरसम दा बिल्कुल फ्रंटियर कांस्टेबलरी چې هغه وسه فدرل کانسټیبلری چې جوړه کړې ده پکې. بیا د پېښور دغه زړه دی که نه کوم ځای کې چې د هډ کوارټر واقع دی. او 15 کاله مخکې یو قابل فخر افسر چې دی چې هغه د دې کمانډنټ و صبت غیور صاحب، هغه په دغه چوک کې هغه باندې حمله شوی او شهید شوی پکې. داسې ټایپ ادارو باندې چې کله حمله کېږي یا د دې نه مخکې تاسو وکتل په وانا کې کیډټ کالج باندې حمله شوه. د هغې نه بعد موږ یو څو مزمتي بیانونه ورکړو، موږ یو څو په میډیا باندې خبرې مبرې وکړو. د بلې واقعې پورې چې دی موږ د خپل رویې چې کوم دي خاص کر ټیرریزم په باره باندې چې کوم ابهام دی د هغې د ختمولو یا د هغې د بدلولو دپاره تیارېږو. نو موږ عادت شو یا موږ بې حسه یو او ورسره تړلې خبره بیا تاسو نن سټاپ هغې تفسیره وکړئ چې د پښتنو شناخت چې دی که نه دا په خطره کې دی. ډېره مننه عقیل یوسفزی صاحب. داسې ده چې بدامني زمونږ به داسې وایي په دې خټې سره تړلې به را روانې یو څیز دی. او زه خو دا سوچ کوم چې چرته غرونه دي نو ماغلته کې بدامني ده. ګوریلا وارفیر دپاره غرونه چې دي یا زموږ جغرافیه چې دا ډېر فټ دي. جی بالکل. او د هغې بله وجه دا ده چې پښتانه اکثر اوسېږي په غرونو کې او زمونږ د بود و باش او د ژوند ژواک معاملات هماغه ځای کې دي. نو تر هغې پورې خو دې خلکو یا د دې وطن خلکو ځان تیار ساتلی دی یا بس منلی ده په ځان چې ټیک د دلته کې دا معاملات روان دي. خو
خو پیښور ښار ته سیزونه راوړل یا اسلام آباد ته سیزونه راوړل بیا ډېر خطرناک صدر شی ته راوړل. سیزونه راوړل کینټ ایریا ته نو دا یو ډېر افسوسناک سیز هم دی او داسې الارم غونډه کې هم دی چې دا خلک دلته څنګه راورسیږي خو زه فکر لرم چې د ژوندي انسان څوکۍ ممکن نه ده دا که پیښور صدر وي او که دا د امریکې واشنگټن وي او که نیویارک وي ژوندي انسان چې د خپل 9/11 زموږ په مخ کې دی جی بالکل چې د خپل سره تیر شي او بنی آدم نو داغه بیا رامنې کول لاړو سمانا نه لري او دا خلک دا کارونه ولې کوي سره پاره کې دا خو تاسو ته پته ده تاسو په دې ډیر کار کړی دی ماشاءالله نو دا یو اوږد تاریخ دی خدا دا چې په دې اف سی باندې دا زموږ بیخي زموږ یو ورثه ده د دې حیثیت په خیبر پختونخوا کې د اف سی د زموږ ثقافت سره ډېر د لري ثقافت تاسو سره خیال دي تعلق ساتي چې کوم انټرنیشنل ایونټس کیږي یا په کراچۍ کې یا په لاهور کې هغه اف سی دغه مخصوص هغه د ډانس چې کوم سټایل دی یا کوم دغه دي همداسې ده او دا دې کې 15 کاله مخکې دا د دې د جرنیل صفوت غیور صاحب شهادت او تاسو دا خبره مې یاد کوم چې په 91 کې زه په نیوز کې باندې نوې آغاز کړو د صحافتي ژوند او صفوت غیور صاحب نوې ایس پی راغلی او سی ایس پی او مناف یو سړی راوته او ډیر ششناک او ډیر زیات کمانډو په هغه ټایم کې په مردان نو موردل داغه خلاف اپریشن شروع او ډیر کسان هغه وشتي او داغه نه دومره پخه و چې هغه سره صرف د شمار سو ګولې وي او ټول چې کم رینج د پیښور د پولیسو ټول دغه نه تو هغه چا نیوي نشو صفوت غیور صاحب ماغه پروګرام چې کم دی باغې کې شامل او پړو بنې ګولې دی الته لګېدل او بیا په مردان سپیشل کې زه دې دوانه یو زیم هغه وخت نه ما پیژندو ډېر جاندار او ډېر کمپټنټ دا کوم څه خیالي په الارچ کې نه په قصه خانه کې چې دغه شو اسی سی پی ورته په جی वो की तस्वीर बड़ी मशहूर है वो खुद जो लेटे हुए हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं जी बिल्कुल نو دا یوازې صفوت غیور صاحب نه دي دا نن چې کم درې سلور کسان شهیدان شو پاره کې دغه کسانو فوټیجز ګرځي کنه څو خپل ځوانان داسې خلک چې هغه میندو داغي په لویلو کې ډېر خوارې کړي دی یو کس زموږ د پاره ډېر قیمتي دي کنه د سرکاري عہده او ګلونه لګول خو بل څه دی خو د انسان په توګه باندې هر یو کس زموږ د پاره ډېر معتبر دی او د دې وطن د پاره وینه ور کوي سر قرباني ځان توي نو دا یو ډېر لوی ټریجډي د زموږ د سیس کو تاسو وزره د بل خبرو مال خندام راغله چې نن بیا چې کوم دی د آی جی صاحب په سربراهي کې چې کوم دی د سیف سیټي دا خو یو ډرامه روانه ده لکه سیف لسو کالونه خدا مونږ اوري دا اورو کنه یو کیمرا مونږ په پیښور کې چې د پنځ نه دلی نو څه بسړی وي کنه هغه کیمرې داسې دی هغه خلک داسې دی هغه تنظیم داسې دی ویل نشته یو ځکه چې ته یو سیس غواړې نو کیږي به ډېر ځویل ډېر ځوي کته غواړي د هرې مسلې حل شته خو چې نه غواړي او په هر سیس کې بنی آدم او خپګ دي کنه زموږ عادت شوی داسې دی تاسو ډېر ټیک خبر وکړه چې زموږ عادت شوی دی موږ یو بل ته لاس نه ورکو موږ یو بل ته خپګ دو دا زموږ د ذاتی ژوند نه وته اداره جاتی حالاتو کې او پر ریاستي معاملاتو کې دا بیڈ گورننس یا گیپ اپ گورننس یہ آپ کل آئی ہے اس سے پہلے بھی آپ ایک ایونٹ میں آئی ہوئی تھی بہت نمائندہ ایونٹ تھا 11 کور بھی آپ گئی تھی ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا تھا پروگرام میں بٹھانے سے پہلے تو ایک تو پشاور کے بارے میں اپنے تاثرات بتا دیجیے گا اور میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو گھر اس لیے نہیں لے کر جا سکتا ہوں کہ اس والے واقعے کے باوجود 1 کلومیٹر میں اتنا رش ہوتا ہے مطلب لوگ اتنی زندگی جیتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں ابھی ہم نکلیں گے تو وہاں پر جگہ نہیں ہوگی تو اوورآل پشاور کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور یہاں کے لوگ جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اس سے بعض لوگ باقی شہروں کی انکلوڈنگ اسلام آباد لا تعلق کیوں ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کی جنگ کیوں سمجھ جاتی ہے جی بہت شکریہ عقیل صاحب اور جب بھی میں پشاور آتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سٹی کے ساتھ میرا ایک بڑا ایموشنل سا بانڈ ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آج بھی جب صبح میں بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی یہ صرف وہی صدر کوہاٹ روڈ جو ہے وہ بلکہ آپ سیکیورٹی سے ریلیونٹ ایک ڈاکومنٹری بنانے جو ہے جی 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 تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی شہر جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ بہت بہادر شہر ہے بہت بہادر صوبہ ہے جس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ کے پی کے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ باقی شہر یا فیڈرل تو اتنا لا تعلق نہیں ہے جتنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو یہاں موجود سیاسی قیادت ہے ان کی لا تعلقی جی
جی جی صوبائی جو حکومت ہے ان کی بے حسی یا لاتعلقی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو وہ اپنی ایک 1.5 کی مسجد بنا کے اپنے ایک ببل میں وہ رہنا چاہتے ہیں، اور جو ان کی یہ سوچ ہے کہ جو ہے وہ آپریشنز نہیں ہونا چاہیے، تو کیا جو ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو خیبر پختونخوا کے دشمن ہیں، کیا ان کے خلاف یہ جو معصوم جانے جا رہی ہیں، یہ جو پہلے وانا میں ہوا، یہ دیکھیں اسی کا ریپلیکا خدا آج ہوا نخواستہ ہے، اگر وہ کوئک رسپانس سیکورٹی فورسز کا نہیں آیا ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ اور آج جو بھی ہوا ہے اس میں بھی کتنا زبردست رسپانس تھا، یہ آپ دیکھیں کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ تیاری، کتنا زیادہ جو ہے وہ سینسٹیوٹی اور کتنی زیادہ الرٹ ہے ہماری سیکورٹی فورسز، کہ انہیں یہ بالکل اندازہ ہے کہ اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ تو کیا جو ہے وہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا۔ کل ہری پور کے جو الیکشن کے ریزلٹس آئے، اب آپ چاہے انہیں کچھ بھی کہہ لیں کہ اب مشینری آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، گورنمنٹ آپ بہت کی بڑا ہے، دھچکا ہے، بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اور اس ریزلٹس پہ میری خصوصی نظر تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف نے جو پچھلی بار ہے وہ 80,000 کی لیڈ سے یہ اسی ہری پور سیٹ والے جیتے حلقے تھے، سے۔ جی 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 جی، اوکے، یہ 80,000 کی لیڈ سے وہ جیتے تھے، اور کل جو ہے وہ یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور یہ سیٹ اس لیے ان کے ہاتھ سے نکلی ہے، وہی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو اپنی ایک ببل میں رہ رہے ہیں نا، وہ ایک سوشل میڈیائی جو ببل ہے ہاں وہ اس سے نکل نہیں بہت اچھی رہے، مثال وہ دی۔ اس چیز کو بالکل انفارچونیٹ ہے، سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ وار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی وار نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی وار ہے، یہ پاکستان کے نیریٹو بلکہ کی اب تو وار ہے۔ انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے، جی بالکل ہاں اب تو یہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر بالکل جانے سے بالکل بات ہو بالکل، گئی۔ کیونکہ یہ سٹی تک آ رہا ہے، اور یہ شاید ہماری ایک پروگرام میں بہت یہ پہلے بھی ڈسکشن ہوا تھا، یہ جب افغان پاکستان کے جو تعلقات خراب۔ نیگوسیشنز فلاپ ہوئے تھے اس وقت بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ اب یہ نکال کر جو ہے وہ سٹیز کی طرف آئے گا، اور اس میں جو ہے کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو سٹیز ہوں گی وہ اسپیشلی میں آپ کی بات کاٹ ہوں گی۔ دیتا ہوں۔ جماعت الاحرار جی کے جو ایک اہم کمانڈر ہے، جو کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ڈیسیجن میکنگ جو باڈی ہے، شورا ہے، اس کا بھی ممبر ہے سبقت محمد، جی چند مہینے پہلے اس پر میری اور آپ کی بات بھی ہوئی تھی، میں نے جی جی پروگرام بھی کیا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے اگر پاکستان کو جھکانا ہے، کمزور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو حملوں کا سلسلہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہ رکھا جائے۔ بالکل آج جو بالکل اٹیک ہوا ہے جماعت الاحرار ہی کے گروپ نے جو ہے نا اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بہت اہم جگہ پر جی بالکل اسی مہینے جو اٹیک ہوا اس میں جی 13-14 لوگ شہید ہو گئے۔ اس پر آپ نے ضرور تبصرہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ابہام سے نکلنا چاہیے کہ یہ بات صرف خیبر پختونخوا تک یا پشاور تک محدود رہے گی۔ آپ کراچی میں رہتی ہے، کراچی بھی ہم نے بالکل بدترین دہشت گردی کے دور میں دیکھا، جی شکر ہے بالکل کہ آج حالات بہت بہتر ہے۔ میں اردو میں جی آپ جی سے کہوں، جس وقت وانا میں 25 گھنٹے کا آپریشن ہوا جی تھا، 25 ہماری گھنٹے جان نکلی جا رہی تھی، مطلب یہ کراچی میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، ٹویٹر پر لگی ہوئی تھی، ہم تبصرے کر رہے تھے پورا دن، ہم میڈیا کے ساتھ ہوں جی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس وقت جرنلسٹوں کے ایک گروپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کرکٹ کھیل رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہماری ویل کی جو فہمیدہ صاحبہ نے بتایا بھی ہے۔ سیریسنس اوور آل گل صاحبہ جی دا زمنګ ماضي خو ډېر دغه دی، په دې ټایم کې زه همیشه دا خبره کوم، او کال به اخلم 09152544143 09152544143 هم په دغه ټاپک په سره خبره کوي مختصر. د دنیا ټول نه غټ اکټر ګلوبل سٹار شاهرخ خان هغه پښتون دی، او ویم چې پیښور ته تک غواړم، جو ان کا انٹرویو ہوا تھا جی بالکل کہ یار جس طرح میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہیں پر بھیج سکتا ہوں، ان کے بیٹے کا تو جہاز ہے اپنا، ٹھیک ہے، جو آریان خان ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ جس طرح میرے والدین نے مجھے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے پشاور اور سوات بھیجا تھا، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو ادھر بھیجوں. نو دا تاثر خو غلط دی کنه، دا بالکل عملاً دا د کرکټ دغه وګورئ چې انټرنیشنل کرکټ ټول پښتانه دي، جی کم چې دغه دي دا سٹارز سټیک هولډر یا په میدان کراچۍ نه راغلی، کراچۍ کې څومره زیات خلک چې دغه کنټریبیوټ کوي د ملک لپاره د خپل خلکو. موږ دا دعوه کولی شو چې موږ انتها پسند نه یو،
په دې راته خامخا دغه کې بیا تاسو ایونت رواني نه انتها پسند دی نو خو مونږ نشو کولی دا خو داسې یو څیز دی چې دا که مونږ قصدن عمدن کوو که لاشعوري طور کوو دا څیز را داخل دی او تاسو وګورئ دا چې بل ورځ کومه محترمې هغه د یو ان نه کوم سټیټمنټ ورکو چې په پاکستان کې او د پاکستان نه غیر چاپیره د افغانستان خصوصي حواله هغه خلک لګیا دي په کومه طریقې سره دهشتګردي ترهګري کوي دلته نن د شنګای تنظیم تعاون تنظیم چې کوم مشران دي پای کې انټرنیشنل چې کوم سټیک هولډرز دي هغه نن دا خبر واضحه کړه چې دا معاملات دا یوازې د دې ځای د یو سوکس یا د موټي خلکو یا د یو تنظیم پورې محدود معاملات نه دي دا د ټول ریجن او د دې انټرنیشنلی جرړي دي نو دا لکه یو حکومت یا صوبایي حکومت یا د دې خو حیثیت نه جوړیږي کنه دا خو لکه هغه ابهام دی هغه ابهام خو ابهام دی زم دا د کربوړي پوکی دي کنه لکه دا نه ګټه چې نه تاوانه چې خدای یو خامخا مسله پیدا کیږي نه نو د مسلو پیدا کېدلو په ځای ضرورت دی چې په خبرو وي او که پاتور وي خو اول خو خپلو کې د معاملات کلیر کول پکار دي چې موږ دا کار کوو ولې لکه ضرورت څه دی چې یو ټول ملک لګیا دی هغه د یو فیصلې خلاف چې کوم دی اکشن دی ټیک دی یا غلط دی دا به وروستو تاریخ په خپل ثابت کړي دا څیزونه خو ټول دنیا یو طرف ته موږ پښتو کوو کنه د کلی سره مرګ هم خري بای دا معاملات کلیر کول غواړي نو په دې باندې خپل مازغه خلاصول پکار دي چې بای دا کار مونږ کوو د دې لپاره د دې ادارو سره یا د انټلیکچوال لیول باندې یو ډسکشن پکار دی او یو نتیجه اخذ کول پکار دی هغه کتا سو ته پی سی وای او هغه ته افیکټ کمیټه غونډه وای او کتا سو ته هر څه وای خدا معاملات یو نقطې ته رسول پکار دي دغه نه پس عملیات دي بس دویمه خبره ده چې د تاسو وختي خپل خبرو کوم ولې چې موږ تر هغه پورې ګرم یو دغه پورې خبره کوو چې پورې بل حادثه نه شي کنه موږ د حادثو منتظر کوو کنه د یوې حادثه د بل میانسته موږ امن وای د حادثو منتظر خلک چې یو هغه پورې خبرې کوو دغه پورې کوو دا کار بم کوو کار خدا به کیږي اخر کله لکه دا خو سلويخت کالو شو په سلويخت کالو کې پوره جنریشن دریم جنریشن موږ په چر ورسید او د دې لکه اړیکې نخکاری سلیکه موږ ته نخکاری سلیت کې موږ ته نخکاری چې ګنې دا را روان کال به ختم شي یا 15 کلنه منصوبه دی یا 10 کلنه منصوبه دا خو یو انډیفینټ پیریډ دی روان دی دا بس تاسو خبر کړ کوم یی پښتو ته آپ کو سمجھ آتی جی بالکل آ رہی ہے 2010 کې زما دویم کتاب چې په نهم کې طالبانیزیشن راغله بلستان کې اپریشن ناتمام راغی د اپریشن ناتمام موږ اسلام آباد کې هغه مخکتنه چې وته تاسو هغه کول نو هغه کې ډېر لیډینګ جرنالستانو کې جو पंजाब बेस्ड जो हमारे तजज़ियाकार थे इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब आमिर राना साहब इतने बड़े बड़े नाम ठीक है वो कह रहे थे कि बस ठीक है अकील साहब अच्छा है ये जंग अब ख़त्म हो रही है 2010 की मैं बात कर रहा हूँ और अच्छा है आपने इसकी प्रोफाइलिंग कर दी कि स्वात में ये हुआ है अभी क्या है 2025 से 25 गुज़श्ता 15 काल हो चुका ना तो ये हमारी तजज़ियाकारी में कहा पर जो है ना एक सुकम है मिसाल के तौर पर हमारे पंजाब बेस्ड या लाहौर बेस्ड या कराची बेस्ड या इस्लामाबाद बेस्ड जो तजज़ियाकार हैं वो हमें ये कहानी सुनाते हैं कि हम 2 दिन में जो है ना अफगानिस्तान को कब्जा कर सकते हैं और ये वही लोग हैं फहमीदा जो कि अगस्त 2021 में कह रहे थे कि पाकिस्तान का दोस्त जो है ना दोस्त हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हो गया पाकिस्तान मजे करें ये हम जो लोग जिन लोगों को करोड़ों लोग सुनते हैं या लाखों लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें भी तो एक इबाम मौजूद है असल बात यह है कि जो डायनामिक्स है ना उन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ये मामला इतना सादा नहीं है ये मामला बिल्कुल सादा नहीं है ये मामला बिल्कुल सादा नहीं है जब आपने वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द लाके यहाँ बसा दिए यहाँ के लोगों में घुला मिला दिए हैं तो फिर जो है वो आप ये होना ही है तो आप ये कैसे एक्सेप्टेंस करते हैं और दूसरी जानिब आप ये देखेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट मैं तो कहूँगी क्योंकि उसकी कोई इंटरनेशनली तो अफगान गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना उन्होंने वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि दुनिया के जितने भी दहशतगर्द हैं उनके लिए वो लॉन्च पैड बता दे रहे दिया थे ना है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस ने भी जी बिल्कुल मुत्तहिदा तो चीख कर जो है तक गई है कि एग्जैक्टली कि वो उन्होंने बना दिया है कि ना सिर्फ टीटीपी तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ही और टीटीपी के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ उनको नेक्सस रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी गवर्नमेंट चलती रहे तो आपस में एक दूसरे से उनकी हो
हो जाए, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट के साथ इसलिए रखना है ताकि जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो चलती रहे। उसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च पैड खोला हुआ है कि ISIS वाले भी वहाँ आ जाएं, बाकी भी जो अलकायदा दुनिया की रिग्रुपिंग हो रही है, अलकायदा सैफुल के भी अदल आ जो गया है, है, खुद बिल्कुल बैठा हुआ है बिल्कुल, वो। कि वो सब आ जाएं। तो वो सिर्फ देखें, ये जो एक दोबारा से एक उन्होंने एक आतिशफिशा जो वो बना रहे हैं, जो कि जब फटेगा तो उसका शिकार सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है ना, बाकी पूरी दुनिया भी है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है। हमारी हमेशा पाकिस्तान की एक रही है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, बैलेंस करें। और ये बात मुझे बड़ी हैरत होती है, जब इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट भी आई थी, मैं तो उस वक्त भी ये कहना था, और मुझे काफ़ी, आपको याद ज़्यादा होगा कि खुश वो होने की जरूरत बहुत नहीं है। सुनने को मिला था कि मेरा उस वक्त भी ज़ाती ख्याल यही था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हम शायद जो है वो कहीं अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कि ये नहीं होगा, क्योंकि वो उनको शेल्टर करेंगे और उनका तो काम यही है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को किसी तरह भी नुकसान पहुंचाएं। जिस तरह से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो रही है, पाकिस्तान के सफारती सतह ताल्लुकात, पर जो 10 मई के बाद जो उड़ान भर रहा है, हाँ, एग्जैक्टली जो ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको दुनिया जहान में इज्जत मिल रही है, आपके PM को इज्जत मिल रही है, तो ये आप खुद सोचेंगे जो पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होगा। नहीं वो तो मैं आज एक टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया को, मैंने कहा कि इंडिया की मीडिया की आप मॉनिटरिंग करें, उसके साबिका जर्नल और उसके वजीर और उसके जो सियासतदान हैं वो खुलेआम कहते हैं, मैं सोशल मीडिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जी न्यूज़ पर, स्टार न्यूज़ पर, NDTV जी पर, बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस पर, वो कहते हैं कि ये कलदम TTP और कलदम BLA वगैरह जो है ना, ये पाकिस्तान को तोड़ेंगे। और वो उसमें उस ग्रुप में ये PTI को भी शामिल करते हैं। एग्जैक्टली PTI को आपने, उन लोगों ने, इमरान खान साहब ने खुद को कभी पख्तून नहीं कहा, जी बिल्कुल, मगर ये इंडिया मीडिया जो है ना वो इन लोगों को जो है ना हमारे खाते में डाल लेते हैं। आखिरी दगला तो के जुगो जी से जी يبدو شيرونه براتهم واي خامخا بیا به دغه مې لو د بخاري سیمه 0915254143 کارز باخلمه اگر چې مې مننه چې دغه ډیره قیمتي ده، خو بهرها چې تاسو د سوشل میډیا تاسو خپل باندې هغه جی ګورئ، ما او دغه خو ډیر ریګولر استعمال او ډیر جی ریسپانسیبل کوشش کوم چې ریسپانسیبل میټیریل چې دا به شیر کو، خاص کر ایکس باندې تاسو نه غواړئ چې دا هغه خلک چې هغه ځان ته قوم پرست وي، هغه خلک چې هغې د افغانستان په مینه کې یا د بغض ماویه چې کوم یو استعداد په هغې کې ناست په پاکستان کې یا د پاکستان او د افغانستان نه بهر ناست وي او هغه د دې جنګ د آرمي په مخالفت کې هغه یو جسټیفیکیشن پښتون نشنلیزم ته ورکوي. ٹھیک شوه؟ جی ځکه چې نجم سیټي صاحب یو څو هفتې مخکې دا خبره کړې ده چې افغان طالبان پښتون نشنلیزم چې کوم کارت دی هغه استعمالوي، نو دا هم د ابهام یو وجه ده چې موږ د پاکستان په مخالفت کې چې کوم دی کنه هغه حکومت د افغانستان چې هغه څنګه په مې خبر وکړه چې دغه خو اهمیت نشته، اخلاقي دغه هم نشته، او بیا TTP هم ته دغه کې دا جسټیفای کوي. تاسو مر خطرناک شي بیا به تاسو دا خطرناک نه، دا خطرناک ترين یو تاسو نن کو ګوره د ایکس چې کوم ایگزیکټیوز دي، نن خبره ده د ټویټر مشرانو دا خبر وکړي چې هغه کم د ایکس خلک چې یوز کوي هغه لوکیشن اوپن شو چې کم خلک د کم ځای نه دا اکاونټس اکټیویټ کوي او کم ځای نه دا خلک لګیا دي هغه خوځي را خوځي د نه خبر تاسو ته زوي د هغه دا بس ټولي دنیا ته چې کم دی دا ښکارا کیږي، تاسو هم کو پاږي کې په ډیټ باندې ګوته کلیک کې پته بولږي چې اکیل یوسفزی د کم ځای نه دا ټویټ کوي، پاږي کې زمونږ د دې حکومت مشر چې کم دی هغه د غرب د ایشیا د غرب نه مغرب نه لګیا دی د اکاونټ هغه ځای نه اپریټ کیږي. اوس تاسو کې چې د ایشیا مغرب کم ځای دی د میاں نواز شریف سے اکاونټ چې کم دی د اماراتو نه هغه لګیا دی، حالانکه موږ ته پته چې دا دوه خلک کم ځای موجود دي، دا نور خلک کوي دا سيزونه لګیا دي، واضح کیږي او ټیکنالوژي دا سيزونه بالکل روباسي هغه زمانه خو پاتې نه چې ګنې بس موږ کہانی کو خلکو برات غوږی خو غي برات په اوري چې بس ټیک تک نه هر سړی هغه ریکټیفای کوي هم او ویریفای کوي هم سيزونه، نو دا سيزونه خو لګیا شو اوپن شو
تر څو پورې زموږ د خپلوانو تعلق ته د خپلوان او د خپل لفظ استعمال کوه او اګه دا ګستی او هغه ته د دې ځنه د خلکو کم ریسپانس کنه دا خو یو د پخوانه یو ډیر لوی کنفیوژن را روان دي چې موږ هم پسریډ ولې په سړاند کړو او غر کې کړو او ځوانې مو وختونه پاږي کې برباد کړل پته نه لګي چې په کوم ریجنز کې بمږه ناسو کوم ځای کې بمږه کارونه کول دا یو ډیر لوی ټریجډي د اوسم روانه ده او دا غي مشران اوسم د اغې نه خوريس کې د اغې نه چې کوم دی او داسې شاهانه ژوند تیری موږ تاسو ته پته را خلک ټول دنیا ته پته چې چا دلته سونه حیثیت دی کنه او مالی حیثیت سونه نور طاقت خلکو سونه دوی په کم انداز ژوند تیرونو هغه تاسو د چترال نه تر بولانه پوری حساب کوي او کله چترال نه تر ډیورو پوری حساب کوي خپل کار مو ده دا صرف خبرونه کیږي نو دا سيزونه لکه لګیا دي ایکسپوز کیږي او د دې د بند تړلو د پاره چې کم کنفیوژن کریټ ته کنه دا اتفاقا نه دی دا هم دا خلک لګیا دي دا بای ډیزایر دی دا خلک دا کنفیوژن کړي ځکه چې اوس یو لا علمي دا یو کنفیوژن دی چې دې کني دی لا علمي خو دې ته پته نشته بس یو کار دی کیږي کنفیوژن دی چې دا شته کنيشته خلکو ته خو پته چې شته اوس دا د خلکو سوچ چې کم دی دا ګډوډول او دا خرابول دي لارډ میکاله چې تاسو تاریخ وایي تاسو تاریخ ماشاءالله پاتې سټوډنټ هم پاتې هغه چې دلته کې سب کانټیننټ تراغي هغه ولنې کار دا وکړي چې د مسلمانانو تعلیمي نظام چې کم دی د دینه د دې کنسنټریشن ډایورټ کې توجه د سړی ماته کا اول ورته دا وایي چې دا کار چې کم دی دا ټیک نه دی کنه دا غړ کې ست ټکا واچ هغه په دې شیز باندې هغه نه پس پتا غته چې دا بل شي غلط دی سو پور شي هغه ته د خپل عقیدین اړولې نه استا په خبره باندې راضی نه دا موږ د پخوانم لګیا دي د خلک او سو قوتونه دي سو فیملیز دي یا سو ګوندونه دي یا ارڅ چې وته سو سو ګروپس دي اغه دا سيزونه کوي او دا بای ډیزایر کیږي دا یوازې لوکلی نه دی د صوبې د هدا پورن دي ما دا اوس انټرنیشنل اسټابلیشمنت دا لوګاړي لوبي لګي جی خدا د کنه لکه چې یو خدای غلره بر باندې لګته پکاره دې هغه نظر پکاره ده دوی مدا ده چې دا تاسو چې خبر ورکړه په دې باندې مختصر غوندي یو کامنټ چې موږ ګنګس یو زموږ مرګره چې د ما مخکم تاسو خبره کړه هغه چې د پښتنو دومره ګنګس شوی دي چې د دې بده کې خارخ کې دی بلګي خپل بګري دا څه کنه نو د ګنګستوب نو کم از کم موزیکال بم کوئی ګل سره ډیره مننه ثانک یو ویری مچ سر ډیره مننه عزتمند اوسئ او موږ دغه مولوده په دې باندې واقعیا باندې कल आपने उस पर मैंने थोड़ा सा वो भी किया था एक बंदा है जो मफरूर है उसका नाम है शेख वकास अकरम जी ठीक है वो पेशावर में लग्जरी मफरूर है जी जितने मफरूर है सनम जावेद और फलाज जावेद इन सबको जो है हमारे पीछे भेज देते हैं ठीक है उसने अजीब बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उन्होंने कहा कि हम पीटीआई का जो सोशल मीडिया टीम है या जो स्क्वाड है हम उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हमसे लाताल्लुक़ के इज़हार का मतलब ये किस तरह की पार्टी इस पर आप बात करेंगे मगर मेरे ख्याल में इमरान बुखारी साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है वो इस वाले और एफसी की अहमियत पर वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब वालेकुम सलाम ठीक साहब ډیره مننه بخاری صاحب تاسو خو دفترم په دغه خو شا علاقه کې ده شکر دی چې د ډیره حد پورې بچت شوی دی حالانکه درې څلور کسان چې دغه شهیدان شوي دي بکې د اف سی دغه تاریخي بیک گراوند یا اهمیت چې د یا دغه ثقافتي بیک گراوند چې دا زمونږ یو سکیورټي فورس نه دی بلکې دا زمونږ د صوبې د ثقافت نمائندګي کوي یا د کوم بیک گراوند دی په دې راته دغه کوي خبره راته وکي او نن چې کوم واقع شوی ده دا څومره الارمینګ ده چې په صدر کې یا په دومره اهم ځای کې دومره دغه باوجود د سکیورټي باوجود اٹیک شوی دی په دې باندې خپل پوینټ اف ویو را سره شیر کړئ جی بالکل تاسو خبره دوی دا اف سی زموږ یو سکیورټي فورس نه علاوه زموږ د ثقافت هم یو پېژان جوړ دی خو مده وخت ټول نه یو غټ خبره چې زه کول غواړم او کوم چې زما په خیال کې د اف سی کوم ریسپانډ کړی نن هغه باندې هغه ټیل راته وای ما ته خپل پته نشته ښه ویډیوز مو کتل لګ ډیر اټیک کو شو سوسایډ بمبر نه چھٹکارا نشي کېدی دا غیر هیڅ بچاو نشته خودکش حملاور براتی هغه اټیک کی ځان له زولې کسره ځان وجل نه غیر نه خطاف نشي او خود نه دې کې خو دې راي نشته خو هغه اټیک کو هغه نه پس بیا دا کسان دنم نه وته دو نورو لیکن فیل فور اگر سی سی ټي وي فوټیجز اگر تاسو او د کمال دغه فلمي سین ښکاری او within seconds یعنی تاسو زما توقع نه متما زما دونه توقع نه چې اف سی د چا باره کې دا ویل کیږي چې
مثال په توګه د دې ټریننګ نشته او او دی او دانشي کولی یا مثال پراپر اگر ریسپانس غیر متوقع تاسو د پاره همداسې انتهایی غیر متوقع د ما 25 سال 27 سال د کرایم رپورټینګ کرایم کور کول ټیرریزم کور کول دي دونه کویک ریسپاند ما نو کتلې کم چې نن اف سی کم کویک ریسپاند وکړو او د دوانه یو ګډ کی گیر کړل او دوانه التا مطلب 450 کسانو التا پریډ روانو او دی با قاعده یو پلانینګ پته تر غلی مو چې موږ به د بهر به ما کو حواس باخته بشي بغداد به ملاو شي بیا دې په داتو کو یو رپټ هم چلول یعنی خدا نه خواسته په درزنونو خلک بشي دا شي بالکل غټه کوتره به کړو کو دینه پاسه خو هغه د دونو کویک ریسپاند چې پاغي کې بالکل هغه ته موقع ملاونه چې هغه خپل سم د خپل هغه نه چې په کومه لارو تختوسو ډایرک ورته مکه دونو کویک ریسپاند واقعي د مون توقع بالا خبره موږ سکیورټي خبره کو یا بل خبره کو یا بل خبره مثلا دا ټیک کوارټر چې کوم دي کې دي دا انتهایی ګنجان آباد علاقه ته غیر چاپیر مارکیټونه دی هغه مارکیټونه ګاډو د ډیکوریشن مارکیټونه دی ورسره پیټرول پمپ دی ورسره د بي ار ټي سټیشن دی انتهایی کنجسټډ ایریا خدا ایریا د ایریا کې دی چې دلته ته مثال ور ناکل لګي سړک باندې نو تاسو پورا صدر بالکل کټ اپ شي ممکن نه باقي اگر تاسو دیم په دې انسیډنټ یو بل څه د تاسو وګورئ سوسایډ بمبر اگر تاسو نظر نه فوټی تیر شوی پهلنی خودکش چیزان لوزي اکه ټیم سلور کسان پاغت موقع باندې موجودي او سلورم چې د بیریر شاته نه نه عام دندې شاته نه هغه بچ کیږي د سره دونه کوانټیټي کې بارود نو چې د مخکې خودکش حمله چې کېده نو هغه یو حملاور د ځان سره بال بیرینګ وي پکې اچولیو میخونه وي پکې اچولیو نور شي نو وو غټه تباہی به کولا دې الله دا دونه چې د اپریشن شوی د نور هغه شو دونه شو چې دا چې نه لک شانتي هغه شانتي طاقت او ایکسپلوسیو نشي دی پیدا کولی د کام چلاو ولا پالیسی دا ور پاغي باندې کار چلی لګیا دی او دې لپاره الله تعالی رحم کو اور جاني نقصان شو ډیر خسته ځوانان لاړل بچت او چې کوم کې دې شو دا غیر مقابله کې دایس نه دی خو ډیر نو دا چې نه دي مطلب موږ دا دي چې تو ګورو واقعي اف سی نن کمال کړی دی ولکه نور فورسز خو بات کرا دي خو اف سی نن واقعي په کمال کړی اور فرټیر کنسیډر موږ اگر ذکر وکړو دا تاریخ ذکر وکړو دا خو پاکستان نه مخکې جوړ شو او موږ چې اگر وګورو د پېښور په بیس باندې موږ خبرو کوو د بیسیکل دې مقصد د جوړه وا چې اگر سرحدونو یا د ایریا کوم وخت ایکسپورټ او پاټا چو هغه به سکور کوله پاټا او د خار په منځ کې چې کوم ایریا و نن کبا چې انت مو ډیر زیات ډیولپمنٹ شو هغه د خار برخه جوړه دا بیسیکلی هغه ایریاز لپاره جوړه و چې الته بدی ګاش کوي الته نه هغه رخ نو دی خو سرحدي نیم سرحدي علاقې کې ګاش کوي او زمونږ چې هر یو فنکشن او هر یو کوم سرکاري فنکشن کولای جوړي د دې هغه خپل هغه او موده وخت کې د اف سی نم اوس یو باقاعده فورس جوړ شوی دی اټیکینګ ډیفنسینګ فورس او هغه په دې ټیم په وطن په خاور باندې ځان قربانول لپاره او اپریشنونو لپاره اخی مختلف هغه کوي نه ثابت هم کړه دومره غټه ټیک چې په کومه طریقې دا راته وای د بخاری صاحب دا اوس چې موږ پروګرام کې کناستو تاسو ټي وي او ټول ټي وي غانو ټیکر چلاو چې زمونږ آی جی چې دی او سی سی پی او سه هغه یو میټینګ کې ناستي د سیف سټي په اړه کې د سیف سټي د خبره موږ د پرویز خټک سیف د دور د دې سټیټس څه دی اکیل صاحب بدقسمتي خبره دا چې سیف سټي د پروجیکټ پر خټک نم جوړ دی احسان غنی ټایم یا بروتی ټایم موږ یا حکومت هغه ټایم نه کاغذ نه راوته خو دی ایږي او موږ به ذکر وکړو موږ د وخت کم چې بیسیکلی ایډیشنل هډ کوارټر دا کار دی او اساسن صاحب دا مړ ارس بیا راځوندې کړي دی خو ضروري خو ده کنه راوستو او د یو منډه ورکړو ان شاء الله امید دې زل دا پیدا شوی دی چې دا کم قیادت د پولیس په دې ته دی به دا سیف سټي پروجیکټ باغ کې او دا خار د پر انتهایی ضروري پدې دی چې تاسو هم خار کې نشي ګرځې دی په دې موقع باندې چې موبایل د نسو کوه نخلي څوک دې اسې زبان دزونه کی شو قدر سره د شتګردي خو پرې د کرایمز چې دی او دا کرایم په کنټرول شي دي سره کافي حد پورې 80 نه 90% پورې دا ویل کیږي چې دې سره به کرایم کنټرول شي ان شاء الله تعالی ډیر مننه हाँ तो उन्होंने क्विक रिस्पांस की बात की ये बुखारी साहब जो है ना बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्राइम्स को स्पेशलिटी है बीट आवाज रही कम जाना हाँ
वो कह रहे हैं कि मुझे खुद तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से इन रैपिड लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत वो कर ज़बरदस्त दिया, था। और 400 लोग जो है ना उस वक्त परेड कर रहे थे, अंदाजा जी, लगाओ जी, अगर ये जी, इसमें जी। एक भी खुदा न खास्ता रिपट चल जाती। ये शेख वकास और वगैरह जो मफरूर वगैरह लोग हैं कि ये मुझे तो वो रोम के जो है ना वो नेहरू लग रहे हैं। इस पर तबसरा ज़रूर करें। बिल्कुल, हाँ, मतलब जो मैंने बात पहले कही अकील साहब कि ये पीटीआई जो अपने एक पॉपुलैरिटी के सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के जो बबल में है ना, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पूरी जो पीटीआई है वो तितर-बितर हो गई। उनकी जो क़यादत है वो कहीं जेल में है, कहीं और ये मफरूर है, सोशल मीडिया बाकी वॉरियर से पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तंग हैं। वो तंग हाँ, होंगे ही ना, हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उन्होंने हाईजैक किया हुआ है इस पार्टी को। और जिस तरह से अभी गुल साहब बात करके गए कि जो वो कंट्री लोकेशन जो वो खोला था, तो बहुत हैरत और अफसोस की बात होगी कि जितने पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, कादरा उनकी जिंदाबाद। लोकेशंस जो हैं वो इंडिया आ रही है, यूएसए आ हमारे रही है, इदारों के या पास डिटेल्स थी ऑलरेडी, जी, मगर जी, अभी बिल्कुल, पब्लिकली जो है ना लोगों को बिल्कुल, यकीन है कि बिल्कुल, सब किधर एग्ज़ैक्टली। से और हैंडल हुआ। जितने भी अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी ये चल रहे हैं अकाउंट्स, वो ज़्यादातर इंडिया से या अफ़गानिस्तान के या यूएस से ही ऑपरेट हो रहे, ज़्यादा इंडिया से ही हो रहे, फंडिंग भी वहाँ से। तो क्या ये बात जो हमें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जो जिसकी एक सूबाई क़यादत मौजूद है पाकिस्तान उनको के क्यों समझ सबसे नहीं, जानबूझकर सेंसिटिव। वो कर रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कुर्बान वाए जी, څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ ملاګورونه او ملا سندري ګورونه خبرې کوم جی. ډېره مننه جی جی. حاجی دا نن چې کومه واقعه شوې دغه باره کې ولت څه خو یم جی. ضرور ضرور. ایفي خو ډېره ښایسته کاروایي کړې، دوی ته شاباسي ورکوم. او چې کوم دوی آی جی پی دی نو هغه ته دا ریکویسټ کوم چې دیو له کم سے کم غټي تمغې ورکړي، دوی په خپل خاور باندې ځان قربان کړ. او انډیا دی واوري چې دا مونږ 15-20 لاکھ فوج نه یو، 25 کروڑ عوام دا چې بغیر تنخوا لکه مونږ فوج 25 کروڑ عوام فوج دی. مونږ اوساله ان شاء الله ځواني دي. هاي دي او ځواني دي هاي دي او چې کوم فاټه څومره ده نو دا بغیر تنخوا د سرحداتو محافظ یو او مونږ اوساله ان شاء الله بالکل تیاری دي. او دې پیسې مسلم نشته. مونږ نور چې کوم ینګ ځوانان دي پاکستان بچای وطن عزیز دفاع پر 24 غنټې تیار دی. او چې کوم دا کسان شهیدان شوي هغوی ته سلام پیش کوم. پیرزونې او چې څومره ځوانان بالکل دي او چې څومره نوجوانان دي هغه له حوصله ورکو، دواګانې مته کو چې په خپل خاورې دفاع کوي په باونډري باندې. او موږ خپل ترونو قرباني ورکو، خپل کردار به مو ادا کوو، صرف دغه پته مو نه کینو. ډېره مننه خوشاله اوسئ، عزتمن شئ. بل کال کو به مخلو جی آپ شته بل کال خاجي. السلام علیکم جی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. څنګه دلته مو ډېره مننه جی، بس نوم راته ووایئ او خپله خبره وکړئ جی. ستاسو خبره الحمدلله چراغانه ماسکر قور جی جی. څنګه خیر شکر دی. هلو جی ستاسو आवाज راځي، د پیښور د واقعې لږ خفه کړي یو، ته په هم تفسیر وکړه. اوس आवाज راځي. ډېره مننه. आवाज کې څه مسله ده؟ هلو ها کالز لیتے ہیں. हाँ, बिल्कुल. سلامونه، ستړي مشئ. په خیر. السلام علیکم سر. تاسو ډېره مننه، خوشاله اوسئ. څوک خبرې کوي او څه به وایي؟ امیر د خراسان خبرې کوم. خراسان چا صدر روډ نه. جی جی. زه خو به دا نننۍ واقع باندې دا خبر وکم چې لکه یو څه ټایم دا شفت بدلېدو که نه، دغه ټایم کې لسمان د ته بجې دی اټیک کړی جی، نو دی ته ښه پیله نه ښه معلومات و چې لکه دا ټایم شفت بدلېږي، دا ټایم به مونږ اټیک کوو. صحیح. او دننه بیا 450 کسان چې کوم پریډ روانو هغې دپاره دی کوم پروګرام کړی زم چې پوره د غټې حادثې نه او صحنې نه بچ کړي یو چې دې ښه تحقیقات وشي. بالکل ټیک ده. بالکل. بل دی کال دی ښه را روان دی. ښه ستړي مشه جي، څوک خبرې کوي؟ وعلیکم السلام. आवाज مو لږ تیز کړئ چې موږ ستاسو په आवाज په خبره پوه شو. صحیح. نو سمجي دا حکومت ولې زمونږ چې دې غلي دي او د افغانانو نو کوي د دې نه دا خو موږ دې او درد سر دی.
او صوبایي حکومت چې دی هغه د دوی په واپسۍ کې چې دی هغه د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره هغه رکاوټ پکې اچوي. خو دا خبره موږ نشو کولی، دا به لږ زیاتې وي چې افغانان چې کوم دي د هغو د وجې نه پاکستان کې دهشتګردي بیا دغه کو بل کال دی. ستړي مشه جي څوک خبرې کوئ؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام قربان. ډېره مننه جی. ماشاءالله پروګرام خو تاسو ډېرې ښه خبرې شروع. ما وی چې زه به نن صرف کال زده کوم، یو خو دا مېلمانه راغلی و نو اتفاقا ما چې دې معلوماتو نه پیدا ولو، بل دا چې واقع شی و نو هغه واقعي باندې خامخا پروګرام پکار و، که نه ما زه به ګپې شپې نن لګوم ستاسو سره. نن چې دا کوم واقع شوې ده په پېښور کې، زه به تاسو ته په دې خبرې وکړم جی. چې کوم ځوانان په دې کې شهیدان شوي دي. جی نو زه د دې قوم نه یا مثلا د خپل ملک مشرانو نه حقدارانو نه دا تپوس کوم چې د دې خو به هم بچي مچي په کور کې کنه خبره ده صحیح. دې چې راغلي خو ډیپټیاله راغلي دا نه کافرو نه اسرائیلو نه زموږ خلک دی، زموږ خلک دی. خبره ده کنه زموږ خلک دي الحمدلله. دی به د سحر مونږ کړی وي، دی به کلمه وایي، دی به قرآن ویلی وي سحر کې دی شي کنه. نو چې اوس دا کم رالو او دا دونه څڼې پرېښي دي او ده مثلا نارې تکبیر الله اکبر اواز وکړو، دا کسان په دې کې شهیدان شو. ته ماته دا وایه ګیل صاحب دا مسلمانو که دا اسرائیلي راغلی او که یهودي راغلی دا څه وکړو؟ مسلمانو ښه تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه. په دې باندې پکار دا ده چې تاسو به متفقې، زه به مېلمنې نه تپوس کوم چې زموږ علما دی د دې تشریح وکړي که نه. علما دا د هغو ذمهواري جوړېږي. دا وایم د دې علما کرام وره دا پروګرام به ښه خلک کوي. صحیح. دا مفتیان اوري، عالمان دی او د خدای دپاره د لوی عذاب نه ویرېږئ، د الله تعالی د قیامت هغه عدالت نه ویرېږئ، د الله ته مخامخ کېږئ، صحیح. حق خبرې وکړئ او دوی د خپل کردار ادا کړي. بالکل ډېر ښکلی تجویز دی. په دې به د پروګرام هم ډیزاین کوم. خاطر د دې ګوره د دې قوم دفاع وکړئ. بله خبره پکې دا ده، زه تاسو ته سره یو خبره کوم. جی دا پاکستان به ډېر کمزورې ملک وي، دا زموږ ارمي و، دا زموږ کوم دغه چې کوم دی دفاع دا به ډېره کمزوري. نو ګوره ایران نه لکه افغانیان دي ته په یو هفته کې راغوځار کړه د بهر نه دې غاړه څه سیندونه ته غورځولي، څه سیندونه ته غورځولي. او جی نم چېرته د طالبانو دمکي اورېده، نم دا اورېده چې ورسره تجارت بند کړو، نم دا اورېده چې ورسره بارډر بند کړو. ډېر ښه خبره. پاکستان دې کونه کې دا سره ننوتي، داسې خبره صحیح ده نه. صحیح. دا دغه سره طرز وي. بالکل کمزوري خبره ده. زبردست. خوشحاله هم نه دي، بیا خوشحاله هم نه دي که نه. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر ګوره دا د خلکو یو دغه دی. वो कह रहे हैं कि ईरान ने मुहाजिरीन को 1 हफ्ते और 1 महीने के अंदर बाहर फेंक दिया है। कादर जो बता रहे थे, तो ईरान के साथ ये तिजारत भी करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं हो रही और ये हमारे अंदर घुसे हुए हैं। मतलब अफगानियों की वो बात कर बल कर ले, एक और कर लेते हैं बस फिर। सलाम जी सोक यही। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान सोक द कम देना खबर है कोई सब आई جانس ته خبر نه خبر. ها جانس سے وای جی. ول دا غوړم په دې واقعي خو مونږ ډېر سخت خپيو. الله دې هغه شهادت نصیب کړي، خدای دې امين امين. او دا دې ورو وی چې علماء په دې خبره نه کوي کنه. او زه به تاسو یو واقعي په شام کې چې کله فوج مات شو نو هغه ډېر غټ علماء القاعده سره تعلق او صحیح. هغه جشن مناول او د اسرائیل فضائي او دغه د شام د آرمي مکمل سيزونو باندې بمباري کول او د غي جشن. صحیح. نو په دې باندې خلک خبرو کی. صحیح ډېر ښکلی مثال ورکو. نه خو دوی چې کوم دي کنه ګوره دغه تشریح چې ده کنه، د تشریح چې یو کس ځان او لوزي د ځان سره نورم وجني، نو د اسلامي دغه سره پکاره چې علما د دې باندې ریسک والی او په دې باندې خبرو کې دا راځي موري جوړي. ډېره مننه جان سے خوشاله اوسئ. بل کالوم دے हमारे कॉलर हमारे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा लगता है. सलाम जी सो खबर है कोई कुर्बान सो खबर है कोई दकम देना सब भाई जी हेलो जी जी आवाज राजी जी आवाज राजी डेरा मनना खबरकम जी जी हेलो जी जी आवाज राजी तासो खबर खबर हो कई पाकिस्तान की जी हाँ امن غواړو او بل خبره مونږ تاسو ویل مونږ ته مونږ چې تراسه نو تاسو کوم څه بالکل صحیح ده بالکل به تاسو بم راځي مونږ بم درځو ان شاء الله دا حالات لکه شي کنه بیا غپ لګاو په. अच्छा एक और कॉल भी है, चले सलाम जी. السلام علیکم. قربان سو خبرې کوي سبو وای زه په خدا خبرې کوم د کوم ځای ماګمان ها جی رګیم نه دا خاصو کوي چې دا کوم دا کی کنه په دې باندې اس نه راکېږي چې صدر صاحب یو اډیننس جاری کی ولې
او د دې د حکومت دې کنه څورز د پر ماتل کی د خیبر پختونخوا حکومت دا په عین کې شته هم ایمرجنسي چوتو دا ختمې دی شيخه دا خدمت دي شي دغه چې مرکز د دغه ته ستون ته خطر پیږي کنه نو دا هغه سره د اشاره شته چې دا استعمالو دي بالکل بالکل وایي او نور دې د عمران د ټول ځامن چې دي کنه دا هغه ټول ځامن دا د موږ نو باسي ته ډېر زیات څنګه به باسي او ډېر مننه ډېر مننه جی بس نور ناخلو خا ٹائم بالکل دغه د ختم نے اور اس سے خبر اتنی کالز آتی ہے مطلب وہ لوگ شکر ہے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے سنو پختونخوا پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور بہت محبت بھی کرتے، بہت پولیٹیکل باتیں بھی کرتے ہیں. ابھی جو آخری بندے نے کال کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کے پوپیزاد بھائی ہے افغانیوں کو کہہ رہے تھے پاکستان سے نکالنا چاہیے، مطلب وہ اپنے انداز میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، ہمارے جو سنجیدہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس صورتحال سے نکلنے میں جو ہے نا کامیاب ہو جائے گی جلد؟ لیکن جب تک نیشنل سیکیورٹی ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک جو ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز سیم پیج پر نہیں آئیں گی، تب تک تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبائی حکومت میں ایک سیاسی پارٹی موجود ہے اور وہ ان کا جو چانس ایگزیکٹلی حکمران ہے اور وہ ان کو آپ نکال کر کوئی فیصلہ کریں. انہیں کہیں نہ کہیں ایک ریجیڈیٹی کو چھوڑنا پڑے گا، انہیں بات کرنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مزید صبر ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. اور ہمارے میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی اضطراب پھیلانے میں پیش سب سے آگے ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا بھی کہ آج اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تشویش ہے، اور میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ 3 اسٹوریاں تو BBC نے کی ہیں، مگر لوگ جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں ہوٹل وغیرہ، جو ہے نا لوگ اپنی استقامت کو، اپنی بہادری کو دکھاتے ہیں، مگر جو سو کارڈ نیشنل میڈیا ہے وہ پشاور کے نیگیٹیو جو ہے وہ نہیں دکھائے، وہ صرف دھماکہ دکھائے. ایگزیکٹلی نیشنل میڈیا کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے شاید جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا اتنی اسٹرانگلی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ آپ کی خبریں جو ہیں وہ اسٹیٹ نیریٹو جو ہے یا جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے نیشنل میڈیا پہ انفارچونیٹ ہے جو آپ کے بڑے پرائیویٹ چینلز ہیں اس پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو لوگ لا محالہ ڈیجیٹل چینلز پر ہی جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے فیک نیوز بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پائرورٹیز کو آئی تھنک چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ نیشنل نیریٹو کی بلڈنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، بہت ہمیشہ شکریہ. پشاور آیا کریں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، مطلب واقعہ اتنا بڑا ہے مگر ہم عادی ہو گئے ہیں اور اس طرح تو ہو اس طرح کے کاموں میں جی افسوس بھی ہوتا ہے، مگر آپ یہاں پر موجود تھی اور پھر آپ نے دیکھا بھی جی کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے، وہ سب اپنی زندگی جی رہے جی. ہیں. اور وہی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کہی تھی کہ احمد فراز صاحب نے جب شہر استقلال کہا تھا تو شہر استقلال پر ہم سب نے فخر بھی کرنا ہے، اس کا دفاع بھی کرنا ہے. اور یہ ایک کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، پشاور ہو گیا، یہ 3 یا اسلام آباد ایون جہاں پر ہمیں پاکستان نظر آتا ہے، مطلب یہ 3-4 شہر ایسے ہیں وہاں پر آپ کو پورا پاکستان نظر آتا ہے. تو ہم نے پاکستان ہی کا خیال رکھنا ہے. خیال بیساتو اور زمانگا چکم خدشات تھی یا زمانگا چکم تحفظات تھی یا زمانگا چکم مطالبات تھی هغه په خپل ځای باندې خو دغه کم د FC کسان چې کم مړه شو، ایون هغه حملاور چې مړه شو پکې، دا زموږ خلک ته پکار ده چې موږ د خپلو خلکو د رهنمایي کوشش وکړو، خاص کر علما او میډیا او زموږ سیاستدانان، بلکې د دغه یو کس چې کله شهید شي نو دغه سره دغه پوره فیملی چې دغه متاثره کېږي، دغه یاره خفګان یا تشویش په خپل ځای دی. نو پکار ده چې موږ د هغه خلکو مخنیوي وکړو کوم چې په دې معاشره کې انتها پسندي چې کوم ده، شدت پسندي چې ده، تنګ نظري چې ده، هغې ته فروغ ورکوي. د ټول کالر ته ډېره زیاته مننه ده، فهمیدې ډېره مننه، بخاري صاحب ډېره مننه ده، ګل صاحب ډېره مننه ده، زما ټیم ډېره مننه. اجازت راکړئ، د الله پامه.